هندوستان کې یو فیصله شوې ده، یو جج کړی ده، هندو جج کړی ده، هندو یو ځمکه وه، په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف. مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده. جګړه جوړه شوه. چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک و. هغه وی چې هلکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله، وی دا زما ځمکه روکمې وګټله جومات به جوړ. هلته هندو چې پېښ شو چې دا خو د جومات خبره کړه، اوس خو به ورسره نور مسلمانان ودرېږي. هغه اعلان وکړ، وی دا زما ځمکه روکمه وګټله مندر به پې جوړ. خبر الله خلق هوښیار دي که نه، ځان له ډلهبازي پیدا کوي. دلته مسلمان سره مسلمانان ودرېدل، هلته هندو سره هندوان ودرېدل. عدالت ته چې ولاړل، عدالت کټهره کې دی خوا مسلمان ولاړ دی، ورسره شاته مسلمانان ولاړ دی، خوا هندو ولاړ دی، شاته هندوان ولاړ. شی انفرادي نه اجتماعي مسلې لاله. مسلمانانو به چغې والې جومات جوړو، جومات په دې جوړو، دا زموږ ځمکه ده. هندوانو به وایي دا زموږ ځمکه، مندر به جوړو. اوس خبره د دوو کسو نه کوم خوا لاړه؟ مندر او جومات ته لاړه. جج وی چې دا څه په جنجال وړی دی. روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دوی خو په سلګونو زرګونو هندوان راځي. چاله فیصله وکړه که دا ویم چې دا د مندر شي، دله ورکوم جنجال جوړ دی. که ویم چې دا د جومات شي، دی خوا جنجال جوړ دی. جج هوښیار هغه دا. او هر تاریخ کې به په سوونو خلک یو خو په سوونو به بل طرف ته، او چا به جومات زنده باد، او چا به مندر زنده باد، او چا به اسلام زنده باد، او چا به هندو مت زنده باد. یہ جنجال عوامي مسله چې راشي، بیا ججان غریبانان هم حیران شي. جج په یو تاریخ کې هندو او مسلمان ځان لکړل، ویل که یو خبره پرېږده، ګواهان او قسمونه او څه به پرېږدي. یو کار نه کوو چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته وي چې دا ځمکه د چا ده، نو په هغه فیصله وکړو. نو هغه هندو ورته وایي، وی جی دلته یو مفتي صاحب دی، مفتي الهي بخش، سپین ږیری سړی دی او عالم دی. نو که د دې مسلمان خوښ وي نو فیصله هم په هغه هندو د مسلمان نوم واخیست، او هندو ته پته وه چې ځمکه زما ده، او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې دی دروغجن نه دی، رښتونی دی، دی به رښتیا وایي. دا هندو په اعتماد و په دا مسلمان صاحب مفتي الهي بخش. که د ده خوښوي هندو نه دی، مسلمان دی، ده نه تپوس وکړه، فیصله وکړه. مسلمان کم ځای غږ کولی شو چې پرې نه کړو. مسلمان خو ګیر شو چې خدای پاکه زما د دین د مشر نوم ده واخیسته، زه څنګه رستو شم. او مسلمان لکې وایي چې مفتي الهي بخش به مندر له څنګه ورکوي، خو به یې خامخا ماله راکېدو په جومات جوړ. وی صاحب ټیک تا دواړو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتي الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین د هغه په فیصله راځي دي مصالحت دي. جج هغه فیصله کوي او بعضې وخت ججان مصالحت هم کاروي چې په خوش اسلوبۍ باندې دا کار وشي. هندوان مسلمانانو زنده باد چغې جوړې کړې که خیر یې، ولې چې مفتي الهي بخش خو به هندو له فیصله نه کوي، موږ له به یې کوي. ولې که هندو له وکړي خو مندر به جوړېږي. ابه څنګه ده و چې په دې د مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولاړ، ټول عمر دې پکې شرک کېږي. هغه هندو چې بار راووته، امرګرو ته څه چل دی وکړه، بیا سپین ږیري مفتي صاحب نه دی، وي په امې فیصله کې ورکړه. هغې ته وایي خدای دې مردار، خدای دې بېخ وباسه. خوار چې موږ د سره څو تاریخونه راغلل، نو تا په هغه ملا باندې په مسلمان دې خبره ور واړول چې به فیصله کوي. هغه د مندر فیصله کولی شي، اتاله اوس فیصله کولی شي، ادا ویلی شي چې دا راته دې ته به مندر جوړی، او جومات پرېږدي مندر به جوړي، بوتان دا دې څه وکړل؟ بس هغه وایي چې اوس خو ما لیکل. تاریخ کې راغی مفتي الهي بخش شیخ پې راوست، ښکلی عالم چې راوسته. بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي دي، هلته هندو ولاړ دی، خوا مسلمان ولاړ. مفتي صاحب یې راوسته، مفتي صاحب ستا نوم الهي بخش پلان کې زوی، خو دې په تا باندې د دواړو اعتماد دی، رښتیا ووایي دا ځمکه د چا ده؟ مفتي صاحب ورته وایي دا ځمکه د هندو ده، دا د مسلمان ده، ما ته پته ده. زه سپین ږیری یم او سبا به روز روان یم قبر له، دروغ ولې ووایم؟ رښتیا به وایم. پردي حق یو بل له ورکول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده. ما ته چې تر څو علم دی د ما د علم مطابق دا ځمکه د هندو ده. جج ورته وایي، وایي مفتي صاحب خبرې
چا دل ازمکه ورکته وې دی خو به مندر جوړی ویره د خو خره د ازمکه رکه مندر په جوړی په قصابخانه په جوړی او شی په جوړ زه خو به نه جوړم ما نه خو تعداد تاسو کې جسمه کار چا د دروغ نه اوس مندر خو په ځنه جوړم دی بھائی خدای په شکا ولې خپل کور باندې نشي جوړولې ولې په خپل ازمکه نشي جوړولې زه خو مندر نه ورکوم ما خو تا ماته وې دا چانو ما رښتیا وې دروغ نه ماشاءالله جج سلیکی جج د تعزیرات هند په کتاب د پس فیصله لیکي هغه سنمان او سیر دی او هغه کې څه لیکي هغه کې لیکي مسلمان हार गया लेकिन इस्लाम जीत गया मुसलमान पहला इस्लाम او څنګه اسلام وګټل هغه هندو چې دا خبره اوریدا وي خدای ته ایمان وای دې ته اسلام وای وسه دا زمکا د مال راکړه دا زمکا خدای د اسلام نظم متاثر کوم چې د رښتیا وای د مندر لمال زمکا راکړه جمعه ته قبول نه کړه د زما په حق فیصله وکړ رښتیا وای د خدای نه یریږي دا سوچ دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخ کې کده د پلاس بیات کوم د مسلمان هندو خدای مسلمان ک ټول هندوان خدای پاکټیرا کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړي چې په دې به جمعه جوړيږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې بده الله مدد کوي دا خدای ما خبر نه ده دا خدای الله د قران دی اساس من غلط قصه خو نه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نیک عملو کی خضر کسړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان پیدا ودی چې ایمان نه اس عمل پیدا نه لري فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دنیا کې د سکون اطمینان خپل جون او آخرت کې به خدای په خاطر ورکړي